خبره مې اورېدلې ده شعیب علیه السلام خپل لور را لېږلې وه په موسی علیه السلام پسې چې لاړ شه دا سړی راوله که دا هر څوک دی دا خو پیغمبر کېدی شي دونه طاقت والا بل څوک نه شي کېدی لور یې پسې لېږلې وه موسی علیه السلام یو خبره کړې وه په دغه وخت کې اجینې ته یې ویل چې زه به مخکې روان یم ته راپسې شاته راځه چې زما نظر په تا نه لګي او که زه غلطېږم نو ته کلیت کوه نو دې سره به څه کېږي زه به لار برابروم ځان ته خو زما نه شاته به راځي مخې ته به نه راځي کومه فلسفه ده په دې خبره کې کاش نوجوانان لږ قرآن ته کښېناستی که نه نو معاشره کې به تا نن تبدیلي لیدلې وه چې تبدیلي څه شي فلسفه ګوره موسی علیه الصلاة والسلام لاړو موسی علیه الصلاة والسلام ته هغه جینۍ په نکاح کړه موسی علیه الصلاة والسلام ته حضرت شعیب علیه السلام خپله لور ورکړې وه دا لور د شعیب علیه السلام به عظیمه ښځه وه او لویه ښځه به وه که نه به وه لویه به وه که نه به وه چوته ښځه به وه که نه پاکدامنه به وه که نه باحیا به وه که نه د پیغمبر لور وه د خطیب الانبیا لور وه د هغې پیغمبر لور وه کوم چې خصوصي د حقوق العباد دپاره راغلو خلکو ته د کاروبار چل ښودلو دپاره راغلو خلکو ته حرام او حلال د هغې د وضاحت دپاره د داسې پیغمبر لور وه د دغې سړي لور وه هغه چاته میلاو شوه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام موسی علیه الصلاة والسلام دا خبره یو طرف ته کېده بل طرف ته چې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام بهترین پیغمبر او ډېر ښکلی پیغمبر چې په څو پوښتنو سره هغه تش د پیغمبرانو واسطه وه په هغه پسې را روانه وه چې نبي علیه السلام به صفت کو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ټول پیغمبران دي ګوره داسې یو عظیم پیغمبر و هغه یو کار کړو زلیخې د هغه نه کمیش لولی و هلته هغه خپل نظر ښکته کړی و چېرته چوت کړی نه و دلته موسی علیه السلام خپل نظر ښکته کړی و هلته یوسف علیه السلام خپل نظر ښکته کړی و دلته د کمې ښځې مخې ته حضرت موسی علیه السلام خپل نظر ښکته کړی و کومه چې باحیا وه هلته حضرت یوسف علیه السلام د کمې ښځې مخې ته خپل نظر ښکته کړی و کومه چې بېحیا وه دلته د باحیا ښځې خبره ده هلته د بېحیا ښځه ده الله جل شانو نوجوان ته فرمایي د دې زمانې که د باحیا زنانو مخې ته دې سترګې ښکته کړې زه به دله باحیا ښځه درکمه او که چېرته د بېحیا ښځې مخې ته دې سترګې ښکته کړې زه به بادشاهت درکم د یوسف علیه السلام په دې نوجوان کله پوهېږي